د دې قضا عمره غټ نقصان څه دی تاسو ته غوږ کېدئ لوی نقصان یې زما وروڼو دا دی چې ټولو خلکو ته ذهن کې دا خبره اچول دي چې کال 11 میاشتې د سره مونځ مه کوه روجه کې آخري جمعه باندې باسم قضا عمرې کوو که نه نو بس د ټول کال قضا دې پکې برابر شوه دا مونځ صرف په دې روجه کې په دې آخري جمعه باندې فرض دی که ټول کال کې شواروز کې 5 مونځه فرض دی لکه ټول کال کې فرض او د دې څومره وعید راغلی چا چې په قص مونځ پرېښوده من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې په قص مونځ پرېښوده په قص دی کافر دی او د بعضې امامانو مذهب هم دا دی هغوی ظاهر د دې حدیث ته ګوري وایي چا چې په قص پرېښوده نو دی کافر شو خو زمونږ امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله وایي چا چې مونځ پرېښوده چې انکار ترې نه کوي نو دی کافر نه دی خو کفر ته نږدې شو یو تاویل د دې حدیث کوي نو زما وروڼو په قص په یو سړي باندې دا مونځ او جمع او دا پې پرېښودل په کال 11 میاشتو کې خلکو ته ذهن ته دا ورچول دي چې هلکه هسې هم قضا عمرې به کوو که نه نو کال 11 میاشتو کې بس مونځ مه کوه دا لوی نقصان دی اوس چې دا چا شروع کړی او څوک اهتمام سره کوي چې د هغه به څومره ګناه او تاسو د فضایل اعمال کې هم دا روایت کتلی دی چې علیه السلام فرمایي چې زما زړه غواړي چې زه یو څو ځوانان راغونډ کړم او په هغوی ډېر خشاک بیا راجمع کړم او بیا ورشم د هغه چا کور ته چې څوک بې عذره په کور کې مونځ کوي او د هغوی کورونه اوسېزم مونځ کوي خو په کور کې کوي او نبی علیه السلام یې کور سوځولو ته تیار دی دا چې بیخي نه کوي یو کال کې قضا عمرې ته انتظار کوي چې د دې باره کې به د نبی علیه السلام څومره سخته فیصله وه نو وروڼو دا خبره لوی نقصان لري بس دې جوانان نوې کول ته خو چې دې ووایي چې بس که خیر قضا عمرې کوو که نه او منځونه د تمام دي هغه یو یار مې پکې چېرته تراو باره کې لږه خبره کړې وه او هر چا به شیر کوله ګوره دا ولې ملا نه دی څه او د سره ولې کتاب نشته او دی ولې د شریعت نه دی خبر کوتک بچیا تا دغه خبره پکې ایله واورېده هغه خو نور هم ډېرې خبرې کړي په هغې علما چې کم نور کم جمع غفیر کم جمهور علما دي محققین دي د هغې اقوالو پسې ولې نه ځي نو چې دې نوي کول ته دا خبره ذهن کې واچوله چې قضا عمرې به کو کال کې یو ځل نو دا دې دوکه کړل خیانت دې ورسره وکړه نو دا خلک بیا منځونه هسې هم نه کوي بیا ورته ډډې نه لګوي په آخري جمعه باندې قضا عمرې کوو نو تباهي او کندې د جهنم ته دې وروغورځول الله دې زموږ نوی نسل کشران د دې نه وساتي او دا دوکه د دوی سره ځکه شریعت کې د هغه په زموږ د شریعت مسله دا ده کم انسان ته چې منځونه قضا شي نو دی به داسې کار وکړي چې د هغې تعداد به معلوم کړي که ډېر منځونه نو د هر یو مونځ سره د یو مونځ قضا راګرځئ لکه یو کس ته د یوې میاشتې منځونه قضا دي نو دی به داسې کار وکړي چې هر مونځ سره د یو مونځ راګرځئ نو چې میاشت پوره شوه نو د یوې میاشتې قضا راوګرځېده که د کال منځونه ورته قضا په ذمه دي نو چې کال د هر مونځ سره یو مونځ راګرځئ نو چې کال برابر شي دته به د یو کال قضا راوګرځي اسانه طریقه ده او که تعداد ورته معلوم دی مثال په طور باندې نو دی چې قضا راګرځئ نو داسې به وایي چې دا د لکه مثال 10 منځونه ما ته قضا په ذمه دي نو داسې به وایي چې د اول سحر قضا مونځ کوم سبا به وایي د دویم سحر قضا مونځ کوم بله ورځ به وایي د دریم سحر قضا مونځ کوم داسې ماسپښین مونځ دی نو چې 10 منځونه ورته قضا په ذمه دي نو دی به وایي چې د ماسپښین اولنی قضا مونځ دا راګرځوم
دویم قضا را ګرځوم دریم را ګرځوم نیت کې به دا وایي ښه اسانه طریقه ده چې څومره منځونه دنه فوت شوي دي د هغې قضا د هغې د تعداد برابر به را ګرځي په یو قضا عمرې نه خلاصېږي او دا ځان مه دوکه کوه د دې به دنه الله تپوس کوي